بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره اتفاقی ده چې زموږ اصل ماخذ عربي کتب دي. که چیرې یو کس غواړي چې په خپل ځان کې وړتیا پیدا کم، استعداد او لیاقت پیدا کم، د عربي کتبو مطالعه به پر ځان لازموي. زموږ د اسلافو د علومو او فنونو لویه ذخیره هم په عربي کې ده. که یو کس د عربي کتبو د مطالعې څخه ځان مستغني وګڼي، زما په فکر د خپل ځان سره تر دې لوی ظلم نشته. البته بې له یو قیده مطلقاً دا ویل چې د پښتو کتابو مطالعه کول، د اردو کتابو مطالعه کول یا د فارسی کتبو مطالعه کول د استعداد کمزوري کوي. فکر کوم دا خبره محل نظر او محتاج د تفصیل ده، بلکې تر یو حد پورې ناسمه هم ده. که یو عالم مسلسل د اردو کتابو مطالعه کوي، د پښتو کتابو مطالعه کوي، د فارسی کتابو مطالعه کوي، عربي یې شاته غورځولي، ښکاره خبره ده ورځ تر بلې د په استعداد کې به کمزوري راځي. لیکن که یو کس د عربي کتابو ترڅنګ اردو، پښتو، فارسی دا ټول ګوري، نو د استعداد به ورځ په ورځ د لوړتیا خواته روان. ګوره د سوچ خبره ده، په کومه خطه، په کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو، دلته پښتو، اردو او فارسی ژبې ویل کېږي. ګوره په ګاونډ کې ستا سره ایران دی، په ایران کې چې څومره کتب لیکل کېږي، هغه یعنې په 100 کې 80% 80% په فارسی ژبه کې لیکل کېږي. بیا ورپسې راځه وڅنګ ته د پاکستان دی، دلته اردو استعمالیږي، بلکې په ټوله هند کې چې څه کتابونه لیکل کېږي دا په اردو ژبه کې لیکل کېږي. نو د دې کتابو مطالعه په دغه ژبو کې کول دا ستا یو مجبوري او ضرورت دی، خامخا به ته کوې ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې، دلته په ایران کې، پاکستان کې، هندوستان کې کم لوی لوی واقعات پیښ شوي دي، کم جنګونه شوي دي، چا په کومنده کې شوي دي. د دې ځایو اهل علمو، محققین، علماء کرامو کم خدمات تر سره کړي دي. د تاریخ په دې حصه که ځان خبرې، په دغه معاصرو ژبو باندې به هم ځان پوه کوې. کم از کم که نور نه یو څه ګوډه ماته مطالعه باید ته پر دغه ژبو باندې ولرې. دا ستا لپاره لازمي ده. یو کس که د خپلې سیمې یا دته شاوخوا چې کوم ګاونډي هیوادونه پراته دي، د دې په حالاتو باندې ځان نه خبري، سترګې پټې کړي، دا د عقلمند انسان نښه نه ده. ته به د خپل هیواد وڅنګ ته چې کوم هیوادونه دي، د دې په تاریخ، تهذیب او د دوی په ژبه، د دوی په خوی، په عاداتو باندې ځان بلدوي. کني په ټولنه کې تا ته د یو جاهل په نظر باندې خلک ګوري. دا اوس څو ورځې مخکې په دا تودو بحثو کې سټوډیو ته یو مولوي صاحب محترم او بلې خواته د پوهنتون یو استاد دا را دعوت کړي ول، پر تاریخ باندې خبره سره ولاړه. مولوي صاحب محترم د علمي روب اچولو په خاطر باندې د تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبري، تاریخ فرشته څخه عبارات وړاندې کړل. د دې وروسته د پوهنتون استاد ته چې موقع په لاس ورغله، یو خو حوالې ډېرې بهترینې حوالې راوړې، هم د قدیم تاریخ څخه، هم د معاصر جدید تاریخ څخه. بیا چې د دې دوه په منځ کې کوم تطبیق ورکړي، واقع هغه د ستایلو وړ. په یو ساعت وخت کې دا مولوي صاحب بیا و تاریخ ته خوله هم نه در وړي. از مشتی پښتانه وایي وي بڼو کې سن وکښلل. ما ویډیو کتل، دلته زما پر بدن باندې خولې راغلې. د ده پر ځای باندې زه شرمنده شوم. ولې؟ د معاصر تاریخ باندې خو نظر اچولی دی، په قدیم تاریخ باندې خو مطالعه وله، لیکن د معاصر تاریخ څخه بېخبره پاتې شوی. کم از کم د دې سیمو حالات په پښتو کې وګوره، فارسی کې وګوره، په اردو کې وګوره، ځان ور سره بلد کا. د دې سما سوا
ګوره په علمي ډګر کې موږ نسبت د دارالعلوم دیوبند طرف ته کوو. د دیوبند د اکابرینو اکثره کتب دا په اردو کې دي. یعنی دا ګوره هندوستان ته ورسه، پاکستان ته ورسه، بنگلادیش کې لا هم در ډېره پورې په اردو کتابونه لیکل شوي دي او پر داسې مشکل حساس موضوعاتو باندې قلم راخستی دي چې کله دغه یو څه حصه ژباړه شوي او عربو لیدلي هغه هم ودې ته اړ شوي دي چې ودې ته داد ورکړي، د دې ستاینه وکړي. د عربو ډېرو علماو دا خواهش و چې کاش د علماء دیوبند تحقیقات عربي ته راوړي. دې خلکو ډېر لوی خدمات کړي دي. دا اوس تاسو په خبر یاست حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله د مقالات صرف مقالات په 11 جلد کې راغلي دي. هر ګران عمیق موضوع داسې حل کړی د انسان ګوته ورته په غاړه شي چې یا الله دا څنګه حافظه او دا څنګه قابلیت، څنګه قلم او څنګه ذهن او څنګه فکر. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله چې د کتابو په اړه ویل کېږي درزره زیات کتابونه لیکلي دي. صرف د خطبات حکیم الامت په 2 جلد کې دي. په 2 جلد کې صرف د خطبات بیا ورپسې راځه ملفوظات حکیم الامت په 2 جلد کې ادا دي. اوس په عربي ژبه کې پر دا موضوع باندې په داسې طرز طریقه باندې دومره تفصیلي کتاب در اوسه پورې نه دی لیکل شوی او دومره علمي موضوعات پکې راخیستي. نوم خو د خطباتو د ملفوظات تی وګورئ د علم یو سمندر پکې دی. نو دا شان ضروری دي د دې کتل د دې څخه موږ ځان بې خبره نه ساتل. د دې څخه علاوه د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندي رحم الله ورپسې راځه د شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدني رحم الله، مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دلوي رحم الله، مولانا شبیر احمد عثماني صاحب رحم الله، مفتی شفیع صاحب رحم الله، مولانا سعید پالنپوري رحم الله، مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحم الله. د دې علماو د کتابو خو فهرست نه ختم کېدونکی دي چې دوی څومره کتابونه لیکلي دي او څومره خوند یې پکړی. زموږ پښتانه کله کله چې هغې خبره کوي وایي پلانکی شپې شتې نه ژویي. نو دې خلکو هېڅ پر ترجمو باندې پر ژباړو اکتفا نه ده کړې بلکې د تحقیق حق یې ادا کړی دی. د دې ترڅنګ اوس ګوره معاصر چې کوم فرق زموږ په سیمو کې پیدا شوي دي نو د دې څخه زموږ د منطقو زموږ د سیمو علما کرام شو واقفه دي. یو فتنه ستا په علاقه کې پیدا شوه او ته ځې د عربو تحقیق ورباندې ګورې ته اوس څنګه خبره ده. مثلا اسانه مثال د منیر شاکر واخ. د منیر شاکر نظریات او افکار چې ته مطالعه کوې پر ځای د دې چې د پنجاب د علماو څخه استفاده وکړي، د سند د علماو څخه استفاده وکړي، د هند د علماو څخه استفاده وکړي، د خیبر پښتونخوا د پښتنو علماو د تحقیقات څخه استفاده کوي. هغه خلک په هغه ماحول کې وسره اوسېدل. منیر شاکر یو پښتون ولو، د پښتو ژبې مقرر ولو، د دې څه افکار او نظریات د په پښتو ژبه کې بیانول. نو پښتانه علما د افکار او د نظریات څخه ډیر واقف ته پر دې باندې پښتو کتب ګوري. کته به بس عربي برخه چې نه په عربي کې ارڅ لیکل شوی دي نو دا انصاف نه دی. ورپسې راځه د په بر صغیر یعنی مثلا هندوستان، پاکستان، بنگلادیش کې کوم فتنې پیدا شوې بیا د دې اثرات افغانستان یا نور ممالک ته ولاړې. د دې خلاف ته د علماء دیوبند کتابونه ګوري. امام اهل سنت شیخ محمد سرفر حسن صفدر صاحب رحم الله د فرق زواله په وړاندې 50 تقریب کتابونه لیکلي دي او د اکابر علماء کرامو د دارالعلوم دیوبند د هند علماء او تقریزات باندې ستا هغه ودته په امام اهل سنت باندې وایي هغه د تحقیق حق ادا کړی دي. د خلکو دا رقم ورپسې راسه د تجلیات صفدر په نامه کتاب مولانا محمد امین صفدر او کاروي صاحب لیکلی دي. د څو موضوعات سما سوا دغه و جلد کتاب صرف پر وهابیت باندې لیکل شوی دی. دومره تفصیلی کتاب مشتپه عربي کې دروسه پورې نه دی رسېدل. ورپسې راسه د امام العظمت شیخ رحم الله حقانی صاحب رحمه الله
کتاب احقاق لک په 15 جلد کې څومره بهترینه او تحقیقي کتاب دی. پر دغه طرز طریقه باندې پاروي کې به دا رقم مواد ته نسبي ده. ورپسې راځه د رد بدعات یا بریلویت په اړه په 10 جلد کې علامه خالد محمود رحمه الله کتاب لیکلی دی د مطالعه بریلویت په نامه. اوس په 10 جلد کې پر رد بدعاتو کې کتاب په عربي ژبه کې مستند پیدا شوی. د څومره بهترین لیکلی دی دا چې چا مطالعه کړي هغه ته بیا دا معلومیږي. نو دی علماء کرامو ډیر لوی خدمات تر سره کړي دي. دا خو ما یو بیلګه درته پیښ کړم. دا رقم راځه اوس معاصر فتاوجات، فقهي مقالات، سیاسي او تاریخي موضوعاتو باندې د علماء دیوبند د لیکلو یو جلا داستان دی. لہذا زما خپلو ملګرو همزولو ته توصیه ده د مثبت ذهن خاوندان جوړ شي. د عربو علماو د تحقیقاتو ترڅنګ د علماء دیوبند د تحقیقات هم ګټه واخلي، بلکې که یو شی په فارسي او پښتو کې لیکل شوی هم یې ضرور ولولئ چې ستا په ذهن کې افراط او تفریط نه سره د یو مثبت سوچ خاوند ته جوړ شي. پروردګار عالم دې موږ ته د علماء دیوبند د تحقیقاتو څخه د استفادې کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.